أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون سورة الف لام میم سجدہ داغی آخری سا آیاتون دی مخی آیتونو کے تذکرہ دیوا یو طرف تا مومنان دی بل طرف تا فاسقان دی دا دواړه یو شان نشي کېدی دا دواړه جدا جدا دي د مومن ځان لا یو حیثیت دی او فاسق هغه خو د هر سنا وتلی دی خلاف کوونکی دی داغه دا اللہ پنزبانی حیثیت نشتی لگا پرون سبازی خبری شوی وی اللہ وی دا دوارا برابر کی دے نشی بیا کم چے مومنان دی آغیل زیر کم چے نمنون کی دی آغیل تخویف ایمان راوڑ لے عمل صالح کر لے نو داغی دا پار جنت تے آگ کسان چی فسقی کرلے نو داغی ٹھکانہ جہنم دے جہنم کے تکلیف بئی وور بئی نو روزینوں کے مختلف تکلیفنا داغی ذکر کئی نو دا غم دا وجنا دا تکلیف دا وجنا دیبا ارادو کی چی اوزی دنیا کیم دا غسی جیل کے سخل کی نو بعضی پکې داسي چې هغه کوشش وکړي چې موږ د دې جیل نه وځو په دیوال باندې ورودانګو ټوپ کو سترقې باندې دروازه مات کو دیوال مات کو ا دې جیل نه وځو دغه جهنميان به هم کوشش کوي چې موږ د دې جهنم نه وځو نو اللہ رب العزت بلزے کی وی ولہم مقامع من حدید د دې لپاره ګرزونه دي د وسپنې نو کله چې دی اراده کوي چې موږ د دې جهنم نه وځو نو اعیدو فیها دی به پکې واپس کولی شي په هغې ګرزې چې ووهي نو هغې جهنم منځ ته به وروولي دی به هغه ځای ته لاړ شي بیا به هلته کیږي نو بیا چې اراده کوي او راځي نو بیا بوله بل ګرز را پریدي او ورته ویلې کېږي به اوسکئ عذاب د اور دا په دې وجه چې تاسو الله نه منو د الله رسول یو نه منو کتاب یو نه منو تکذیب یو کاو دا عذاب قبر تذکرہ وا چې عذاب قبر دے عذاب برزخ دے دی لبا ورکول کیږي دا عذاب لوی نه مخکی تر دې پورې دا عذاب وي چې الله ته ورګرځي نه قیامت ته ورسی یا عذاب دنیوي مراد دے کله کله په دې باندې عذاب دنیوي هم راشي نو د دې لپاره بل لار بیانې نو چې څوک یې وویني بیا پاتې شي نو هغې دپاره یو قسم عبرت شي نو الله وایي دا خلک څوک د کتاب نه د الله د آیاتونو نه اعراض کوي نو دا غټ ظالمان دي د دې نه بل غټ ظالم نشته په دې قسم کې او الله وی منگا د مجرمانو نه انتقام اغستون کی واغی له سزا ورکو
ورپسې تذکره د موسی علیه السلام کوي د تسلی دپاره او دا دلیل دی دلیل نقلی ورته وایي. موسی علیه السلام له الله کتاب ورکړی. موسی علیه السلام سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج کې ملاقات شوی و. کله چې موسی رسول الله صلی الله علیه وسلم بره لاړ نو هلته کې ملاقات د موسی علیه السلام سره وشو. نو شپږم اسمان کې ملاقات د موسی علیه السلام سره وشو. موسی علیه السلام هغه خبره سو تذکره وا پرون شوې وه. دویمه خبره دا چې موسی علیه السلام له هم تکلیفونه ورکړی شوي دي. که تا له تکلیفونه درکولی کېږي نو ته صبر کوه. موسی علیه السلام هم صبر کړی. بل موسی علیه السلام له کتاب ورکړی شوی او تا له هم کتاب درکړی شوی دی. موسی علیه السلام او د هغه کتاب او د هدایت د بني اسرائیلو دپاره. بني اسرائیلو کې الله وایي موږ امامان ګرځولي پیشواګانو هغې به لار ښوده زموږ په حکم باندې. هغې به دا دین خلکو ته خوراو رساو به. الله وایي د هغې نه مې امامان جوړ کړو پیشواګان مې تی جوړ کړو. نو چې په دې دور کې هم کوي نو الله رب العزت دله عزت ورکوي ترقي ورکوي چې د پیغمبر هغه کار دی کوي. یهدون بامرنا وی لما صبرو کله چې دی صبر کړل په دین باندې کلک شوي دي په دین باندې د دین په خلاف کې چې کله دی لا تکلیفونه ورکول کېدو نو په هغې باندې صبر یې کړلی د دین نه اغوښتي نه دي. زمونږ په آیتونو باندې یقین یې لرو. اوس دې آیتونو کې تذکره کوي د دې چې قیامت ورځ را روانه ده. نو هلته کې فیصله به کېږي فیصله عملی. نن دنیا کې خلک لګیا دي اختلافونه کوي. یو د یو سره اختلاف کوي بل د بل سره اختلاف کوي. یو په یو باندې کیس کوي بل په بل باندې کیس کوي. دغه کیسونه دي دغه ربړې دي دغه جګړې دي. الله وایي فیصله به هلته کې زه کوم عملي به کوم. دارنګې اختلاف د دې خلکو نور هم دي. څوک لګیا دي وای الله نه منو. څوک لګیا دي وای نه الله خو منو خو د هغه کتاب نه منو. څوک وای کتاب هم منو خو پیغمبر یې نه منو. څوک وای پیغمبر هم منو خو د پیغمبر خبره نه منو. دارنګې بعضې پکې داسې دي وای الله هم منو د الله رسول هم منو کتاب منو د پیغمبر حدیث هم منو لیکن ملائک نه منو. بعضې پکې داسې راغله ملائک وای نه منو. بعضې پکې داسې دي الله رب العزت جنات هم پیدا کړي نو جنات پکې نه منو. جنات نشتی دا مخلوق د الله نشتی وای. ملائک نشتی. دارنګې الله هم منو د الله کتاب هم منو خو جنت او جهنم نه منو. دوباره ژوند نه منو قیامت نه منو. دا ټول اختلافات دي. دا څومره اختلافات چې په دنیا کې روان دي کیږي چلیږي د دې بعضې خبرې داسې چې د هغې فیصله نه کیږي. او که فیصله کوي څوک نو مني څوک منونکي نشتی. بیا هلته کې چې فیصله وکړي دلته کې د خلکو د پټو د کټو فیصلې دي. فیصله هلته کې قاضي وکړي عدالت کې فیصله وشي ابل وایي زه خو نه منم. دلته کې فیصله وشوه زه اوس اوچت رپورټ دا بیا کوم کیس بیا داخلوم هلته کې اپیل کوم د اپیل هلته کې وکړي نه منم دغه خبره. هلته کې بیا فیصله وشي دی وایي دا یم نه منم اولنۍ مې نه ده منلي دام نه منم بل ځای کې اپیل کوم بل ځای کې وکړي لاړ شي های کورټ کې وکړي سپریم کورټ کې وکړي لګیا یې دا فیصله هلته کې وایي دا فیصله خو سپریم کورټ وکړه دا خو پلان کې کورټ وکړه
هر چا چې فیصله وکړه عدالت فیصله وکړه خو دې ځای ته به راځي څوک دلته به څوک راشي زه به ژوندی یم څوک به راشي زما په ژوندانه باندې خو څوک دې ځای ته نشي راتلی کې څوک قدم نشي ښودی وي چل کې وسره اوس وایي الله وایي دا فیصله به زه هلته کې کوم عملي فیصله چې نه منې نو هلته کې دوه لارې دي یو جنت دی یو جهنم دی جنت د تلو خو ته نه یې بل طرف ته ځه دنیا کې مختلف قسم حالاتی الله رب العزت وایي د خلکو ته ښکاره شوي نه ده څومره هلاک کړلي منګه چې یو سړي خبره نه ده منلي یو قوم خبره نه ده منلي الله وایي تباه کړي مې دي څومره قومونه تباه شوي دي نومونه دلته نه دي الله وایي کم اهلکنا من قبلهم من القرون څومره د قومونو نه منګه تباه کړلي څومره دي د شمار نه هم چې ګوره شمارې نو ډېر شی دي ډېر شی تباه شي دي عادیان د نوح علیه السلام د قوم نه شروع کا هغه تباه شوي دي عادیان تباه شوي دي سمودیان تباه شوي دي د شعیب علیه السلام قوم تباه شوی دی د لوط علیه السلام قوم تباه شوی دی د ابراهیم علیه السلام قوم تباه شوی دی دغسې نور پکې ډېر شی تباه شوي دي ولې خبره نه ومنلي چا باندې یو قسم عذاب راغلی چا باندې بل قسم راغلی تباهي راغله شوې ده لیکن دا خلک بیا هم نه مني او دا داسې کې بعضې خلک چې مړه دي نو دا ژوندي خلک د هغې په کورونو باندې تېرېږي راتېرېږي ځي راځي هلته لاړ شي دې خوا ته راشي کنډرات دي این یې لیکن بیا هم عبرت نه اخلي ګورې څومره زمونږ دا مسلمانان هغې بعضې تاریخونو لیکلي خلک تللي لیدلي دي عادیانو هغه ځای لیدلی سمودیانو هغې لیدلی بعضې پکې داسې دي چې هغه کنډرات څه نه څه ښکارېږي بعضې خو داسې دي چې په شګو کې پټ شوي دي کلي په شګو کې پټ شوي دي اول خو هغې تباه شو کورونه یې دغسې شړ پراته وو نو شګې پکې راغلې ورننوتې د شګو ډک شو هغه کورونه پټ شو دلته کې زموږ پاکستان کې هم بعضې دي کنډرات دي ښکارېږي رستو ښکاره شوي دي اوس هم ښکاره کېږي کله کله بعض ځای کې خلک کار کوي هلته کورونه ښکاره شي دا ولې دا تباه شوي دي دا ښکته شوي دي دا خالي پاتې شوي دي هلته کې اوسېدو اوس شتی نه کنډرات شتي نو پکار دی له داوا چې دې عبرت اغستی وي عبرت یې وانغس بیا ورپسې الله رب العزت دلیل پیش کوي اولم یرو انا نسوق الماء دی اوبو ته ګوره شړې ځمکې ته موږ ورسو د هغې په ذریعې باندې موږ فصلونه راوخېجو تاسې یې خورئ څاروي یې خوري نو د دې نه هم څه عقل واخلئ که نه دغه ځمکه ده د دغې نه دا دومره شینکی څنګه راوخته دا په چا راوخېجاو دا د ځانه کېږي نه ځانه خو نه کېږي د دې خو څوک پیدا کوونکی شته څوک خالق شتي د ځانه نه کېږي بعضې خلک وایي دا د ځانه کېږي دا زمانه کوي دې معنی دا چې دانه خخه کې او داسې کېږي د ځانه دا کېږي او د ځانه کېږي جدا یو شان کېږي په دې ونو کې په دې بوټو کې چې کله لږ ډېر سوچ ورته کوې په دې کې دا نري نري رګونه دي انسان ته چې ګورې انسان دغه یو شان انسان پیدا کړي دا کم ځای نه پیدا کړي دا داسې یو سړی خټه راواخلي خټه ګزار کړي د هغې نه یو شی جوړ شي اچانک تی جوړ شي اضطراري طور باندې تی جوړ شي بغتتن وایي اچانک تی یو شی جوړ شي وایي لکه د دې نه خو بل شکل جوړ شو نه اچانک دوباره بیا گزار کې بیا نه کېږي هغه شان خلک لګیا دي قیامت روز به کله به وي پته به یې ولګي وایه صبر وکئ الله وایي دا خلک مې انتظار کوي نو تاسو مې انتظار کوئ نو صورت ختم شو
صورت کې نفی د شفیع قهری دا الله باندې څوک زورور نشتی اختیارات د الله دی د بل چا اختیارات نشتی یو سره خبره نشي کولای هغه بنور سوکی الله ته څوک خبره نشي کولای د الله د حکم نه د اجازت نه بغیر ای تذکرہ راځي ان ربک هو یفصل بینهم یقینا استعرب هغه به فیصله کوي د خلکو په منځ کې د قیامت پر ورځ باندې فيما كانوا فيه يختلفون هغه څه کې چې دی په اختلاف کاو اولم يهدي لهم آیا نه د ښکار شوي د خلکو ته کم اهلکنا من قبلهم من القرون څومره هلاک کړي موږ مخکې د دینه د قومونو نه د دینه مخکې څومره قومونه موږ تباه کړي یمشون فی مساکنهم چې دا خلک ګرځي را ګرځي د هغې په کورونو کې خلک ځینو څه پاره سیل لذي تماشو لذي کتو لذي او نه صرف قتل نه دی علم زیاته نه ده بلکې د دین عبرت اغستل پکار دی ان فی ذلک الایات یقینا پدې کې خامخا نخیری عبرت ته افلا یسمعون اذا خلق اورینا اوریدل پکار دی سوچ او فکر پکار دی اولم يروا آیا دا خلق ګورینا اننا نسوق الماء الى الارض منګه چلو او بو اغزمکه وچتا ازمکه شړیتا فنخرج به زرعا نراو باسو منگا ده دیو بو بزریبانی فصلنا تاکلو منہو چی خوری تاکلو منہو انعامهم چی خوری دا غینا ساروی ده دی وانفسهم و دی پخپلم خوری دا خلق انسانانی خوری او د دی خلق سارویم خوری افلا یبصرون دا خلق دا عقل نکار نالی گوری نا او دی گوری کنا دا عقل ندی کار واخلی ويقولون دا خلق وی متى هذا الفتح کلوی دا فیصلہ ان کنتم سارقین کی تاسو رشتونی قیامت بکل رازی زر راشی چی خبر اخلاص شی چی کرشی کوٹا کوٹا شی جنتیان جنت تلاڑ شی جانمیان جانم تلاڑ شی حق حق شی باطل باطل شی کلوی دا اللہ وتوا قل یوم الفتح ورځ د فیصله لا ينفع الذين كفروا ایمانهم فائدہ بنور کے یا کسان له چې کفر کړل ایمان راوړل داغي ولا هم ينظرون او نه بدیل مولت ورکول کیږي قیامت ورځي پاغ ورځ باندې یو سړی ایمان راوړل غواړي کافر ایمان راوړل غواړي داغه ایمان به نه منظوريږي دیوی مال دی مهلت راکړی شي مهلت به نه ورکولی کېږي لکه مخکې ویلو موږ د دنیا ته واپس بوځي موږ هر څه ولیدو موږ واورېدو فرجعنا یا الله موږ واپس بوځې نعمل صالحه چې موږ نیک عمل وکړو الله وایي مهلت نه ورکولی کېږي توبه نه قبلیږي توبه نه قبلیږي دنیا کې هم داسې وختونه راځي چې په هغې کې توبه نه قبلیږي او یو د مر نرستو دا مر نرستو هر وخت چې توبه وباسي نه قبلیږي توبه زه دنیا ده دنیا کې توبه قبلیږي خو کله قبلیږي دا غي دو وختونه داسې دي چې هغه نرستو بیا نه قبلیږي یو چې کله د سنکدن شي نو بیا نه قبلیږي غرغره شي زنکدن شي سکرات شي نو بیا توبه نه قبلیږي دی وایي زه اوس توبه وباسم الله وایي لا ينفع فایده نه ورکوي لا ينفع الذين كفروا ایمانهم نور ځینو کې هم دغسې وایي سورة انعام کې هم آخر کې تقریبا دغسې یو خبره کړله چې ایمان راوړل فایده نه ورکوي چې مخکې د دې نه ایمان نه راوړی یو سړی توبه وباسي نو توبه نه قبلیږي په دغه وخت کې او دویم چې کله نور د مغرب نه راوخیږي بیا توبه نه قبلیږي خلق وایي توبې دروازې بند دی نو توبې دروازې بندیږي په غرغره باندې په سکراتو باندې په زنکدن باندې دا وخت بیا توبه نه قبلیږي او یو د مغرب د طرف نه د قبله د طرف نه چې نور راوخیږي هغه وخت بیا توبه نه قبلیږي او یو د مر نه رستو نو دا درې سیونه دي د مر نه رستو هر وخت چې غواړي د مر نه رستو دی وایي ما واپس کې دغه وخت کې وایي د روح وایي
دی وی په برزخ کې وی توبه نه قبلیږي، په قیامت کې وی نه قبلیږي، هلته کې جهنم کې وی هم نه قبلیږي، یو ځای کې هم نه قبلیږي. دا ټول ځینو بیا ټول یو د مرګ نه وروسته توبه نه قبلیږي. او دنیا کې دغه دوه ځایونه دي چې دغه کې توبه نه قبلیږي، د هغې نه مخکې توبه ویستل پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر ابو طالب خواله راغې هغه مرض کې چې پای کې هغه بیا وفات شو. نو ورته وی ما ته کلمه ووایه، زه به قیامت کې سبا ستا سفارش کوم. هغه وی یو عبدالله ابن امیہ او یو ابو جهل دا دواړه ورسره ناست دي، ویو خبره ونه منې. د عبدالمطلب هغه خبره چاته پرې نه دی، نو یو هغه کوي او هغه ورته یو سوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بل سوی ونه شوه. هغه وی قبلت النار علی العار، عار نشم منلی، شرم نشم قبلولی، ور می قبول لی، او په هغې باندې لاړ. الله تسلی ورکوي انک لا تهدی من احببت، ته چاله غواړې هدایت نشي ورکولی، هدایت د الله په لاس کې دی. فاعرض عنهم، نه اعراض کوه د دین، وانتظر انتظار کوه، انهم منتظرون، یقینا داخله دي د انتظار کوونکو نه. ان ربک هو یفصل بینهم، یقینا ستا رب هغه فیصله کوي د دې په منځ کې د قیامت په ورځ فیما کانوا فیه یختلفون، په هغه څه کې چې د خلکو پکې اختلاف کاو. اولم یهدی لهم، آیا نه د ښکاره شوي د خلکو ته کما هلکنا من قبلهم من القرون، څومره هلاک کړي موږ مخکې د دې نه د قومونو نه، یمشون فی مساکنهم، چې دا خلک ګرځي راګرځي په کورونو د هغې کې. ان فی ذلک الآیات، یقینا په دې کې خامخا نښې دي. افلا یسمعون، آیا دا خلک اوري نه؟ اولم یروا انا نسوق الماء، آیا نه ګوري دا خلک یقینا چلو موږ اوبه هغه ځمکې شړې ته، فنخرج به زرعا، نو راوباسو موږ د اوبو په ذریعه باندې فصلونه تاکل منه انعامهم وانفسهم، چې خوري د هغې نه څاروي د دې او د دې په خپل هم. افلا یبصرون، آیا دا خلک ګوري نه؟ ويقولون متى هذا الفتح، او دا خلق وی کله به دا فیصله ان کنتم صادقین کې تاسو رښتونی. قل یوم الفتح، وتوا ورځ د فیصله لا ينفع الذين كفروا، چې فائدہ نه ورکوي هغه کسان چې کفر کړل ایمان راوړل داغي، ولا هم ينظرون، او نه بدیله مهلت ورکول کیږي. فاعرض عنهم، نه اعراض کوه د دین، وانتظر انتظار کوه، انهم منتظرون، یقینا داخله دي د انتظار کوونکو نه. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.